بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين कम यो टिकते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन डेरा शुक्रिया डेरा मनना जमा कदरमंदो इज्जतमंदो बहादुरो द सवाबे गयूरो खलको چې د سحرنا اوسه پورې د ثوابه د یو ګټ نه مونږ انټری کړی دا بل ګټ ته راورسېدو ماشاءالله صرف خلق او خلق دي نور څه نشته په هر ځای کې دفعه 804 نافذه شوې ده الحمدلله داسې لګي چې دیزلا په 2024 الیکشن کې خو د نورو پټو لګ ډېر وټونه خستې دي داغه صفایا مو شو ان شاء الله تعالی سبرکای پہلا خوجدا ثوابینا دا خون واخلو چې نن ټوله ثوابه بهر راوته را کور کیم سو پریخي دیو کنا ماشاءالله چې کم جنون کم جذبه نن د ثوابه خلکو د عمران خان په عشق کې خودلا ز سلام پیش کوم د تاسو دی جذبه تا مرګرو په پاکستان تحریک انصاف باندې په ټول پاکستان کې انتہائی سخت وخت ہے چکم 8 فروری په 2024 باندې ټول پاکستان کې د پاکستانیانو منډیټ باندې کما ډاکا اچول شوی دا او بیا آغا بیکارا او آغا نااهل خلق په پاکستان باندې مسلط شوی دي نن تاسو ټول ګورئ د ادارو صرف او صرف یو مقصد پاتې شوی دی چې پاکستان او تحریک انصاف دې پاکستان نه ختمو د ټولو ادارو صرف او صرف یو مقصد پاتې شوی دی چې په یو طریقه باندې د عمران خان چې کوم دا غیرت دی د عمران خان چې کوم دا بہادری دا رقم کو هغه چې کوم دي ځانته ټیټ کو نور پاکستان تے نوران دے دا پاکستان معیشت تباہ برباد دے دا پاکستان انڈسٹری تباہ برباد شوا دا پاکستان چکم کسان دے آغا تباہ برباد دے دا زوانانو دارا حال لے کنن چائلانو کرو چکم زوان پاکستان پریدیو بہر دی نو دا نیم نزیاد زوانان با چکم دے پاکستان نا بہر تختی دا پاکستان باندې چې کم خلق مسلط شوی دي دا غیب وجه باندې او چې چا مسلط کړی دي دا غیب وجه باندې تاسو تم ګورم لک صبر دا غیب وجه باندې صرف او صرف د پاکستان غمخوار یو کس دی مونږ لیدلی دي داغه چې کم نن نه حق په جیل کې دی چنو میں دے عمران احمد خان داغا پا حکومت کے صرف منگلی دلیو چدل دا پا پختونخوا کے خیبر پختونخوا کے امنمو خیبر پختونخوا کے روزگارمو خیبر پختونخوا کے خلق راتلل انویسٹمنٹنگ کولو دا صرف پا خیبر پختونخوا کے نا پا ټول پاکستان کی عمدہ پوزیشنو خوچ کلا دیو بیرونی سازش باندې په پاکستان کې یو جمهوریت حکومت چې هغه د عمران خان حکومت او د تاسو په ووټ باندې راغلی و هغه وغورځېدو نو په پاکستان کې بدحالي شروع شوه او په خیبر پختونخوا کې بدامني شروع شوه موږ ورته چیغې والې چې ګورا په بند کمرو کې یو ځل بیا فیصله شوې ده او دلته یو ځل دهشتګردي ختمه شوې وه موږ 80,000 شهدا پیش کړي دي د دې امن دپاره مه راولئ بدامني یو ځل بیا مه راولئ دهشتګردي یو ځل بیا خو دوی به موږ ته ویل چې دا دروغ وایي هغه دهشتګردي یو ځل په موږ باندې بیا مسلط شوه
زما غیرتمندو پښتنو چې په کومو ځایونو کې تاسو راووتئ په ګڼ شمېر تعداد کې راووتئ دا هغه ځای نه خو دې وځغلېدل په هغه ځای کې خو په دمني چې کوم دي سر راوچت نه کړو خو زمونږ چې کومه قبایلي سیمه ده د خیبر پښتونخوا هلته خلک په هغه تعداد کې راونوتل نو د دې په وجه باندې نن تاسو ګورئ هلته په دمني ده دا د بند کمرو فیصله وه دا د دې چې کوم مسلط شوی حکومت دی او چې چا دې راوستي دي د هغې فیصله وه چې یو ځل به بیا چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې به دمني راځي زمونږ د پښتنو د 80,000 شهدا چې کومه قرباني ورکړې وه هغه یې په اوبو باندې یوړه زما د پښتون د سر سودا یو ځل بیا وشوه زما د پښتون د سر سودا هغه خلکو وکړه چې کوم د 78 سال نه په پښتنو باندې لوبې کوي د خیبر پښتونخوا نه یې لیباټري جوړه کړې ده خو دې ځل لا خیبر پښتونخوا لیباټري نه ده زما خیبر پښتونخوا تجربهګانه ده دې ځل به ورته زه ودرېږم په سترګو کې به ورته دې ځل به راسره د پښتنو د سر سودا د چا هغه پلار هم نه کوي انشاءالله ملګرو چې کله ورته ودرېدم چې کله کله ورته ودرېدم په سترګو کې مې ورته سترګې واچولې زمونږ په خیبر کې په تیرا کې په یو ډرون اټیک کې 21 کسان شهیدان شوي وو د مور په غېږه کې یو ماشومه وه چې ډرون وشو هغه یې په دې غېږه کې نیولې وه مور او هغه ماشومه په یو قبر کې مونږ ښخ کړي دي د پلار په غېږ کې یو ماشوم چې کله په ډرون کې دو دا دواړه په یو ځای وو په یو قبر کې ښخ کړي دي ځکه چې رابیلېدل نه زما پښتنو دا 21 شهدا زه هغه ټیم وزیر اعلانو لږ صبر ضروري خبره ده دا واورئ خیر دی بیا بعد کې چې کوم دی ناربازي کوو زه هغه ټیم وزیر اعلانو چې کله زمونږ میټینګ و د 21 شهدا معصومه خلک چې کله یې په ژوند باندې ټوپک هم نه اوچت کړی دا په ډرون اټیک کې شهید شو په ټي وي باندې راغلل چې 14 پکې دهشتګرد زه ورغلم چې د کوم د خیبر پښتونخوا واکدار خلک چې دلته چې کوم دي د ادارو کوم واکدار دي هغې ته ما وویل چې معافي وغواړئ دې قوم نه دا دهشتګرد نه و دا معصومه وو چې چا مړه کړي دي چې چا شهید کړي دي هغه دې په خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې دهشتګرد څوک دي چې کوم شهید شو او که چا شهید کړ زما پښتنو د هغې نه بعد د عمران خان فیصله راغله زما د نوم باندې چې دا به وزیر اعلی دا چې کله د اسلام آباد نه راتلو په دې پېښور کې پریس کانفرنس کولو دا یې هسې نه کولو د دې نه مخکې زما خبرې اورېدلې وې د دې نه مخکې زما سترګې لیدلې وې ځکه یې ویل چې نه یې منو ما منه کنه پښتنو منلی یم ته یې څوک چې ته نه منې ملګرو واورئ ملګرو د هغې نه بعد چې کله زه منتخب شوم د هغې نه بعد یې ویل چې د دهشتګردو ملګری دی دهشتګرد دی د هغې نه بعد چې هغه بیانیه کې هغه فیل شو ټول پښتون قوم ټول پاکستانی قوم را سره ودرېدو د هغې نه بعد یې وویل چې سمګلر دی چې په هغې کې هم فیل شو بیا یې چې کوم دي په تیرا کې د اپریشن اناونس کړو د تیرا خلک چې کوم زما خپل خلک دي ټول پښتانه زما خپل خلک دي هغه زما مورنۍ ځای دی زما د پلار ځای دی زما خپله خاوره ده هلته زه پیدا شوی یم هلته زه لوی شوی یم
نو دا دی ویل چې دا خپل خلک دي دا به مونږ بهر راوباسو چې دا راوباسو نو دا پښتانه او دا قبایل به د دنه نفرت شروع کی خو ټولو پښتنو ته پته ده ټولو قبایلو ته پته ده چې ټوپک د چا په لاس کې دی چې ټوپک د چا په لاس کې دی هغه بدماش دی هغه په زور باندې راوباسي د تیرا خلک یې راویستل چې زه د تیرا خلکو ته ورغلم نو هغې ما ته غاړې راکړې هغې زما تندی ښکل کړو هغې ته پته وه چې په دې کې زه ملوث نه یم دا د بدماشانو کار دی چې مونږ یې راویستي یو ملګرو دې خبرې بیا دې ته خوند ورنه کړو دې خبرې دې ته خوند ورنه کړو ځکه چې کمه بیانیه دوی جوړوله زما غیرتمندو پښتنو هغې هرې بیانیه کې دوی ته شکست ورکړو بیا فیصله وشوه چې درې کارونه دي درې چې یا خو به دلته گورنر راج لګي په خیبر پښتونخوا کې تاسو جواب ورکئ چې گورنر راج منئ گورنر راج په نسبه کې منئ دویمه فیصله وشوه چې دا نااهل کوي او رژیم چینج اپریشن وکړي دا منئ دا منئ درېمه چې په دې دواړو فیصلو باندې کارونه شي یا پکې دوی فیل شي نو ما به چې کوم دي شهید کړي په جارې ورته وایم په جارې ورته وایم چې نه د مرګ نه یېرېږم نه د ستاسو نه یېرېږم مرګ او ژوند زما د رب سره دی عزت ذلت زما د رب سره دی رزق زما د رب سره دی چې کومه پالیسي زما د دې قوم خلافي زما د دې صوبې خلافي په جار به درته ودرېږم په نره به درته ودرېږم زما پښتنو چې دا ټوله دنیا په یو ځای شي د ټولې دنیا طاقت پر یو ځای شي انشاءالله تعالی ما نشي هېرولی چې د ټولې دنیا دولت په یو ځای شي زما د ضمیر قیمت نشي لګولی انشاءالله ورته ولاړ یم خو زما طاقت تاسو یې تاسو نه تپوس کوم چې راسره ولاړ یې ولاړ یې راځئ اوس په پته لګي دا ګز او دا میدان راشئ مقابله مې وکئ تاسو خو په خپل ټوپک باندې ناز کوئ زه په خپل عوام باندې ناز کوم زما سره دی اوس راځو څنګه تاسو ټولو ته پته ده چې د عمران خان صاحب د صحت ایشو وه په سترګه کې مسله وه اډیاله جیل انتظامیه او د ادارو خلک هغې د عمران خان ډاکټران هم نه دي خبر کړي او نه یې چې کوم دي د فیملی والا خبر کړي د شپې په تیاره کې د اډیاله جیل نه پیمز هسپتال ته راوستی دی اپریشن یې ورته کړی دی بیا هم څوک نه دي خبر کړي قوم هم نه دی خبر کړی 15 ورځې دا خبره پټه ساتلې ده چې کله خبره بهر راووته د دې خپل وزرا ویل چې تروح دي دا اپریشن نه دی شوی په 15مه ورځ باندې یو وزیر ویل چې اپریشن شوی دی خو د عمران خان صاحب صحت ټیک دی دا بېایمانه دي په دې باندې مونږ اعتماد بالکل نه کوو دوی همیشه دې قوم لا دوکه ورکړې ده اوس خبره د عمران خان صاحب د صحت ته مونږ لاړو الله د اډیاله جیل مخې ته کېناستو مونږ یې ورسره ملاو نه کړو ډاکټران هم راوستل ورسره ملاو یې نه کړل بیا سهار راغلو چیف جسټس آف پاکستان ته هغې سره هم خبره وکړه د هغې نه بعد یې نه ډاکټران ورسره ملاو کړل نه یې ورسره مونږ ملاو کړل د پاکستان د ټولو نه مقبول ترین لیډر عمران خان دی سابقه وزیر اعظم دی د ټولو نه غټ د سیاسي جماعت چې کوم دی هغه د حیات چیرمین دی د هغه سره دا ظلم روان دی پاکستان کې چې کوم آئین خبرې کوي مونږ یې فالو کوو
کار نه کوي چې کم قانون دی مونږ یې فالو کوو کار نه کوي چې کم ادارې دي د ادارو احترام مونږ کوو مونږ ورځو خو همداسې ته ناراض مونږ مطمئن کوي نه زمونږ اوري نه زمونږ په خبرو باندې انصاف نه کوي زمونږ په کیسونو باندې انصاف نه کوي دا ټول حربې ټول پښتانه تر سره ان شاء الله اړیانې کوو ټول پښتانه تر سره ماشاءالله دا ټول حربې مونږ استعمال کړې دا حربې مونږ ولې استعمالولې دنیا ته مونږ خودل ځکه چې په مونږ باندې به دا الزام لګېدو چې پاکستان تحریک انصاف صرف احتجاجي سیاست کوي پاکستان تحریک انصاف صرف انتشاری سیاست کوي دنیا ته مونږ خودلا چې مونږ احتجاجي سیاست نه کوو خو مونږ ته انصاف ملاويږي مونږ چې کوم دې پورا من احتجاج کړی دی اوس پورې مونږ کوم نه د ماته کړی نو مې هغه کړی دا چې چا سی سی ټي وي فوټیجز پټ کړی دي مونږ اوس پورې چې کوم دي چې ته کوم نه د ماته کړی ځکه چې عمران خان صاحب مونږ ته دا تربیت کړی دی خو چې کله ټول لارې استعمال کو ټول ادارو ته ورشو چیف جسټس ته ورشو اسلام آباد های کورټ سپریم کورټ دا ټول حربې موږ استعمال کو ټول ته ورشو د غینه باوجود زموږ شنوایی نه کیږي موږ څوک اوري نه نو کمالار پاتې کیږي پورا من احتجاج دا آئین او قانون موږ ته اجازه راکړي زما پښتنو عمران خان صاحب ماته ویلي دي چې د سټریټ موومنٹ تیاری وکړه په دې تیاری کې نن ماشاءالله ټوله ثواب راوته را ټول پاکستان چارج دی د ټول پاکستان عوام چې کوم جوش جذبه او جنون دی تاسو سوچ هم نشئ کولی دې ځله سوچ هم نشئ کولی چې دې ځله کم جوش زمینم ان شاء الله تعالی نو که دې ځله مونږ کال ورکړو نو څوک پې نشي راایسارولی ان شاء الله تعالی څوک په خپل سر هغې ته به د سر پټېدو ځای نه ملاوېږي ان شاء الله تعالی دې ځله خو د هغې نه مخکې تاسو ته به چې کوم دی دمکیانې هم درکړل کېږي تاسو ته به اشتعال هم درکړل کېږي تاسو ته به وایي چې هاي سم نه دي کړي سم نشي کولی دا ټولې حربې صرف د اشتعال لپاره په تاسو باندې استعمال کېږي تاسو به ریاکشن نه کوئ صرف یو ځل به یې کوو او ښه په نره باندې به یې کوو او هغه یو ځل به تېنه عمران خان هم انشاءالله تعالی راوباسو او خپل لیډر به یو ځل بیا وزیر اعظم هم جوړوو انشاءالله تعالی تر هغې پورې به صبر کوئ تر هغې پورې به چې څنګه دې ملګري وایي چې اشاره کوه زما اشارې ته به صبر کوئ انشاءالله تعالی اشاره به کوم بیا به م لیډ کوم هم زه به درته مخکې وم تاسو به راپسې وایي انشاءالله تعالی زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو انتهایی شکریہ ادا کوم 8 فروری را روان دی 8 فروری باندې تحریک تحفظ آئین پاکستان کال ورکړی دی ټول پاکستان به بندي ان شاء الله تعالی خیبر پختونخوا تاسو خپل دکانونه یو ورځ لپاره بند کړئ خپل ټیکسیانې ودروئ خپل رکشې ودروئ خپل ګاډي ودروئ خپل ټرکونه ودروئ یو ورځ ده عمران خان صاحب زمونږ دپاره تقریبا د 900 ورځو نه زیات تېر کړل په چین دغه دپاره به چې کوم دی مونږ یو ورځ دا قرباني ورکوو به یې که نه انشاءالله ورکوو به یې او آخره کې آخره کې زه د ستاسو انتهایی مشکور او ممنون یم دا ځوانان د دې ځوانانو نه ډېر سخت تېرېږي د ځوانانو زه ځکه چې کوم دي هره یوه خبره اورم د مشرانو به شکریا ادا کوم تاسو ته به هېڅ اوس کوم زه د ټولو د زړه د کومې نه د زړه د درزاوۍ نه شکریا ادا کوم ډېره مننه ډېره مهرباني او نو دا نوم ورته یاد هم دی خو یو ځل یې ورته وویل د دې ځینه هم چې دا آواز ورشي اسکا اسکا اسکی یہ سب کیا ہے تم نام کیوں نہیں لیتے نام ہے عمران احمد خان 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 نام یاد رکھنا